نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اکثر ملګری د صدقه فطر یعنی سرسای باره کې تپوسونه کوي. نو سرسای باره کې یعنی صدقه فطر باره کې محترم یو څو خبر ستاسو خدمت کې عرض کوم. لومبه دا پیژندل پکار صدقه فطر یعنی سرسای څه چیز دی. صدقه فطر مطلب سره د دې لغوي معنی دا روزه کولاول یا روزه ماتول، او شرعي اصطلاح کې صدقه فطر هغه صدقې ته ویل کېږي کومه صدقه چې د رمضان المبارک د ختمېدو په خوشحالۍ کې او د الله رب العزت د شکریا ادا کولو په وجه وشي، نو دې ته وایي صدقه فطر. اوس صدقه فطر چې دا د دې د مقررتیا څه وجه ده؟ نو محترمو لومبه خدا دا چې دې سره الله رب العزت ګناهونه ختموي. رمضان المبارک کې ستانه سکمی کوتایا وشوي، ولې انسانان دي مختلف قسمه غلطای کیږي، خطایانی کیږي، هغه خطایانی هغه ګناهونه الله رب العزت د دې صدقه فطر یعنی سرسای په وجه ختم وای. دا دې ګناهونو سوره ګناهونه چې انسان نه په دې رمضان کې وشو، دا وای د هغه کفاره ده. او بل دا چې دې اصل مقصد چې دې هغه غریب ورور سره، غریب مسلمان سره همدردی ده، دا هغه خیال ساتل پکار دي، هغه سره امداد کول دي. اوس صدقه فطر پچا واجب ده، نو په دې ځان کول پکار دي. لومبه خو هغه کس چې پچا باندې زکات فرض دی، زکات ورکوي، نو دی به صدقه فطر ورکوي. بل د زکات او د صدقه فطر یعنی د سرسایي د دې په مصارفو کې لږ دغه شته. زکات خو خپل شرایط دي، ولیکن صدقه فطر په هغه کس هم شته چا سره چې دوره مالی، دوره د تجارت سامانی، دوره سیوایي سامانی کور کې چې د هغه رقم، د هغه قیمت هغه د زکات نصاب ته رسي، نو که په هغې کال تیر شوی او کنی تیر شوی، که هغه سامان د تجارت وي او کنی وي، خو صدقه فطر پې ګنې واجب ده. صدقه فطر دا ګنې واجب ده. صدقه فطر چې دا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزې حکم وکړو الله رب العزت ورته او روزه فرض شوه، نو په هغه کال باندې ګنې صدقه فطر هم واجب شوی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم فرمایو چې صدقه فطر کوئ. اوس د صدقه فطر د ادایګۍ وخت کم یو دی. نو صدقه فطر چې دا واجب کیږي د اختر د ورځې په سحر ټیم داخلېدو باندې، صبح صادق راوخېږي، نو دا واجب شي. نو د هغې نه پس د دې ورکول د مونځ نه مخکې پکار دي. علماء کرامو لیکلي دي چې اصل کې خدا غریب سره همدردي ده، د غریب خیال ساتل دي، هغه د اختر په خوشحالو کې ځان سره شاملول دي. نو بهتره دا ده چې دا بنده په رمضان کې ورکړي، د رمضان لومړۍ عشره کې یا منځنۍ کې یا خاص کر اخیری عشره کې ورکا چې غریب کس په ځان له سامان واخلي، سودا واخلي، بچو له کپڑے واخلي، نور ضرورتونه چې هغه په برابر کړي. اوس د صدقه فطر مقدار څومره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابو ته حکم چې په کجورو کې، اوربشو کې او په کشمش یعنی په اوسو کې په دې کې یو سوا ورکوي، او په اوړو کې یعنی غنمو کې په هغې کې نیم سوا ورکوي. سواغ څه شی دی؟ دا یو پیمانه وه، په دې به تول کو هغی دا سره بالټي په شکل کې به وه، خو دا په هر ځای کې برابر نه وه، څه ځای کې به یو شان وه، څه ځای کې به بل شان وه، خو چې دا لب په راډکه کې نو کم از کم څلور لبې به پکې وي راتلې، دوره پیمانه وه. نو د هغې علماء کرامو حساب لګولی دی چې یو سواغ چې دی هغه تقریبا د 3.5 کیلو جوړېږي، او نیم سواغ چې دی هغه د څه کم 2 کیلو، احتیاطاً 2 کیلو چې دي دا وایي نیم سواغ جوړېږي. نو اوس په دغې مقدار باندې چې کوم حساب شوی دی اوسني وخت سره
مفتی مختار الله حقانی سے چې دارالافتا کې د دارالعلوم حقانی ناغی چې اوسنی وخت سره کوم حساب کړی د غنمو په حساب سره چې د هغې د اوړو په حساب سره څوک ورکوي نو احتیاطاً 270 روپۍ به کم از کم ورکړي پکار خو ډېره ده چې 300 بنده ورکړي خو احتیاطاً چې د 2 کیلو ورکړي چې 270 روپۍ ورکړي بنده دغه شان خالص اوربشي چې کومې دي نو چې هغه 3.5 کیلو به حساب کې ځکه هغه یو سوغ دی نو د هغې د 3.5 کیلو چې دي نو هغه 580 روپۍ جوړېږي دغه شان د کجورو د 3 کیلو د ښو کجورو چې حساب وکړي 3.5 کیلو نو هغه 1925 روپۍ جوړېږي بنده سیوا ورکړي 2000 ورکړي اوس کې چې کومې دي د هغې د 3.5 کیلو چې حساب وکړي نو 3500 روپۍ جوړېږي په دې کې ټولو نه بهتره چې کومه صدقې فطر ده سرسایه ده هغه په اوربشو ورکول پکار دي بنده ډېر نه ډېر ورکړي ځکه دا کال کې یو ځل دی دې سره الله رب العزت د ستا ګناهونه معاف کوي تا له عمر زیاتوي تا له برکت درکوي نو یې پکار چې بنده زیات نه زیات ورکړي مالدار کس ته پکار دي چې هغه په اوسکو سره ورکړي نو اوسکو سره 3500 راځي خو اوسکو سره نشي کولی کجورو سره وکړه کجورو سره پاس 1900 راځي 2000 ورکړه او چې چاله الله وس ورکړی دی دغه نشي کولی په کجورو نو بیا په اوربشو وکړه 580 روپۍ راځي 600 ورکړه او چې کم نارمل طبقې والا خلک دي برابر او ډېره نشي ورکولی وس داسې ني نو هغوی دي بیا د غنمو په اوړو سره ورکړي کم از کم 270 یا 300 روپۍ ورکول پکار دي دې سره اوس صدقه فطر مستحقین څوک دي دا بچاله ورکړو مستحق کوم خلک دي نو دا یاد ساتل پکار چې کوم خلکو له موږ زکات ورکو یعنی غریبانان فقرا بېوسه خلک چې څومره هم دي دا هغوی له ورکولی شي ښه بېوسه خلک وګوره بېوسه خلکو ته یې حواله کړه او بل یاد وساتئ نن سبا حالات خراب دي مهنګایي ده پریشانی ده الله رب العزت دې د ملک په حال رحم وفرمایي نن سبا زموږ علماء کرام هم اکثر زیات ابر راته استاد وي یره وي په ما باندې څه حادثه راغلې وه نو 2.5 لک روپۍ قرضدار یم نو علماء کرام هم د دې ګرانۍ نه پریشانه دي د هغوی حالاتو ته وګورو هغوی سره پکې مې امدادونه وکړو د خپل جوماتونو امامانو سره خاص کر د هغوی خیال وساتو د علماو خیال وساتو د طلباو خیال وساتو او دغه شان د غربا او د مساکینو خیال وساتو اوس د دې یو څو عام مسایل دي چې صدقې فطر دا د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي او که نه یعنې د یو کلي نه بل کلي ته وړی شي او که نه نو اول خو دا که چرې دلته مستحق دي تا سره او خپل خپلوان دي نږدې کلي کې دا به نږدې کلي کې خپل کې ورکړي بل کلي ته وړل د دې مکروه دي او که چرې تا سره نږدې نشته غریبانان یا خپل خپلوان غریبانان او بل ځای کې هغوی پاتې کېږي د ستا ورسره رشته ده نو بیا ونه لېږل خیر دی بیا پکې څه کراهت نشته دغه شان د ډېرو کسانو صدقې فطر یو کس را جمع کړي ډېرې روپۍ دې جمع شي یو کس دې حواله کړي نو هم جایز ده او که د ډېرو هغه په لږو لږو تقسیم کړي په یو څو کسانو نو هم صحیح ده اوس یو کس دی د څه عذر د وجې روژې نه دي نیسلي د بیمارۍ د وجې یا د بل څه د وجې هغه به هم سرسایه ورکړي په هغه باندې هم سرسایه واجب ده او نن سبا چې خلکو سره کوم نوکران دي پخوا زمانه کې به غلامانو نو مالکانو به د غلامانو په ځای سرسایه ورکوله اوسني وخت کې خو غلامان نشته دا خو نوکران دي په تنخواه ته ساتي نو نوکر به خپله سرسایه په خپله ورکوي هغه په مالک نشته دغه شان محترمو نن سبا ډېر حالات خراب دي چې د غریبو خلکو ډېر خیال وساتو څه صدقې ورکو صدقې فطر وکړو دغه شان عام ډېر د صدقو کوشش وکړو ځکه حالات خراب دي غریب خلک پریشانه دي ډوډۍ پسې خلک حیران دي کپړې پسې خلک حیران دي چې د غریبو خلکو ملاتړ جوړ شو د رمضان مبارک اصل مقصد چې دی هغه موږ سره احساس پیدا کول دي د غریبو چې د غریب موږ سره ګنې احساس پیدا شي د الله د رضا لپاره د غریبانانو خیال وساتو د خپل صدقې فطر په صحیح ټیم اوس زر تر زره غریبانانو ته حواله کړو هغوی ځان سره د اختر په خوشحالو کې شریک کړو الله رب العزت دا مختصر خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین